سلامونه کې هیله دوستانو PHP په دې کلاس کې موږ او تاسو سلیکټ کیوري باندې کار کوو چې موږ ډیټابیس دی او رونا ډیټا په کم انداز باندې سلیکټ کولای شو. مثلا زم اول خپل پریکټیس ډیټابیس ته بعد داغه نه یوزر ټیبل باندې کلیک لګو. یوزر ټیبل کې ګورو دوستانو کزرا شمه چک کما چې په دې کې کم شیان دي. ګوره یو د نوم او بل د تاسو سره پاسورډ او آی ډی نمبر. صحیح ده؟ کولای شم چې زرا شم مثلا ورته وایم چې تلاړ شې سکیول ته او دې ځکه ماته سلیکټ کا چې شې سلیکټ کا. ګورئ زه ورته ویلای شم چې تلاړ شې سلیکټ کا سلیکټ کا مثلا نیم فرام د کوم ډیټابیس نه ټیبل نه یوزرز. ګورئ چې زه کله ورته وایم چې سلیکټ نیم د کوم ټیبل نه د یوزرز نه، اوس به ماته دا ټول نمونه چې په دې یوزرز کې پروت دي د هغې نه سلیکشن اخلي. صحیح؟ بعد د هغې نه که زه کلیک باندې وکړم نو ګورئ تاسو ته ریزلټ کې څو نمونه واغسته. یو درته هاروین واغسته، بل درته بابو واغسته، بل درته جعفر واغسته. یعنی تاسو په کیوري کې ورته خپل سپیسیفیک کړی و چې سلیکټ کا د سلیکټ نه بعد کوم ځای ته لاړ شه یوزرز ته او د هغې ځای نه صرف نومونه سلیکټ کړه. نو دا تاسو سره شو یو کیوري. همدغه شانتې که زه واپس راشم یوزرز ته او بیا لاړ شم سکیول ته او دې ځای کې ورته وایم چې نه ته داسې وکړه چې ما ته په مختلف طریقې باندې سلیکشن وکړه. مختلف طریقه څه معنی؟ یعنی ما ته اوس داسې سلیکشن وکړه چې ټول راواخله. نو د ټول لپاره موږ ورته ویلی شو چې سلیکټ آل لپاره تاسې ستارک علامه لګئ د ضرب فرام د ټیبل نوم یوزرز. صحیح؟ دا کیوري مې ولیکل چې سلیکټ کا ټول شیان د کم ټیبل نه د یوزرز نه. واضح خبره ډیټابیس خو ورته الریډي معلوم ده چې د پریکټیس ډیټابیس ده. پریکټیس ډیټابیس کې د یوزر په ټیبل کې سلیکټ کا ټول شیان. نو اوس که زه راشم او کلیک ولګوم نو وګورئ ټول یې درته سلیکټ کړی دی. نیم یې درته راوړی دی، پاسورډ یې درته راوړی، آی ډي یې درته راوړی، ټول یې درته څه کړي سلیکټ کړی دی. کولی شو چې واپس موږ او تاسو لاړ شو سکیول ته دغه شانتې په یو خاص انداز باندې سلیکشن وکړو. مثلا ورته ووایو چې ما ته ټول مه سلیکټ کوه، ما ته بیس بای آی ډي سلیکټ کړه. زه اوس ورته وایم چې سلیکټ وکړه. صحیح؟ آل هر څه سلیکټ کړه فرام د یو ټیبل نه چې یوزرز نومیږي. ویر دلته مې یو کنډیشن ولګول چیرته چې آی ډي از ایکوال ټو 1. یعنی ته پریکټیس ډیټابیس ته لاړ شه د یوزر ټیبل کې ما ته انتخاب کا هر څه د یو ټیبل نه چې یوزر نومیږي، هر څه انتخاب کا د یو یوزر نه چې آی ډي یو وي. اوس که زه راشم سلیکټ وکم نو ما ته به صرف او صرف یو هغه رو راوړي کم چې آی ډي نمبر 1 ده. تاسو وګورئ په دې یوزر ټیبل کې موږ او تاسې 3 ریکارډ لرو، خو په 3 ریکارډونو کې اوس ما سره سلیکټ صرف او صرف چې شوی دی یو ریکارډ. ولې؟ ځکه چې ما هلته ویر کنډیشن لګولو چې د چا آی ډي 1 وي. صحیح؟ همدغسې دوستانو کولی شو چې موږ او تاسې د اپریټرز نه کار واخلو. لاجیکل اپریټرز که ستاسو په یاد وي ما کار کړی و. مثلا زه اوس په 2 پارامیټرز باندې سلیکشن کوم. مثلا څه ورته وایم سلیکټ کا. صحیح شو؟ هر څه د یو ټیبل نه چې نوم یې دی یوزرز. سلیکټ آل فرام یوزرز ټیبل ویر چیرته چې آی ډي یې مساوي ده د یو سره، آی ډي خو یو ده، اینډ او یعنی آی ډي خو یو ده او ترڅنګ یو بل خصوصیات هم باید ولري. مثلا آی ډي یو ده او نیمی ایکول دی د چی سره؟ نیمی ایکول ده فرض وکړه د هاروین سره. یعنی ما ته په دې ټیبل کې صرف هغه یو رو سلیکټ کا چې د چا آی ډي 1 وي او نیم هاروین وي. که چېرته رښتیا هم آی ډي یو او نوم هاروین وبښئ که نه درته نه ښایي. اوکې
وګورئ آی ډي یو ده نوم یې هاروین ده خو که چیرته زه ورته ووایم چې فرض وکړه select all from users where id is equal to 2 and name equal کیږي د هاروین سره نو اوس ګورئ کله چې آی ډي 2 دا نو نیم هاروین نه ده ځکه د هاروین موږ په ډیټابیس کې وکړه د آی ډي 1 ده اوس ګورو چې ریزلټ موږ ته څه راکوي اوس به تاته ریزلټ 0 درکوي صحیح ده ریزلټ درته وایي چې 0 روز وای په دې کې نشته دی ځکه تا آپریټر اینډ لګولی دی اینډ آپریټر کې ما تاسو ته دوستانو کار کړی و اینډ په هغه صورت کې ریزلټ درته ریټرن کوي که نه چې دواړه کنډیشن ټرو وي یعنی هم یې نوم هاروین شي او هم یې آی ډي 2 شي اوس په دې کیس کې نوم خو یې صحیح د هاروین ده مګر آی ډي 2 نه ده بیا کولی شو چې موږ ډیټا په اور باندې هم فیچ کړو په اور کې دوستانو ستاسې په یادو موږ او تاسې ورته ویلې select all from user table where id 2 where id is equal to 2 id 2 ده or name is equal to څه شی هاروین اوس وګورئ باوجود د دې چې دا غلط دی ځکه چېرته چې آی ډي 2 دی د هغې نوم هاروین نه دی خو بیا به هم ډیټا درته فچ کوي ځکه په اور کې موږ ویلی دی چې یا دا کنډیشن ټرو کا یا دا کنډیشن ټرو کا نو اوس په ټیبل کې په دې یوزر ټیبل کې کلر شي د 2 په نوم آی ډي شته که نه دویم نوم خو نوم هاروین چې دی هغه د 2 سره میچ نه خوري خو بیا هم درته ډیټا فچ کوي ځکه چې په اور کنډیشن کې د دوو نه که یو هم کنډیشن ټرو شو نو موږ ته ریزلټ ښیي نو اوس موږ تاسې ځو چک کوو چې څه کېږي څه وایي 0 ولې لیټس چک ها select all from users ټول د یوزر نه چک کا where user is where table user there where id where دلته باید تاسې id پاس کړئ where id is equal to 2 or name is equal to هاروین بس اوکې ولګوه اوس به تا ته ګوره ډیټا فچ کی د 2 والا هم چک کړه چې یوزر د څه شی دی آی ډي د 2 دی او نیم والا هم چک فچ کړی دی چې هاروین دی مونږ او تاسو ورته ویلو چې ډیټا فچ کا کله دوه کنډیشنونه یو هم پکې صحیح وو نو یو ته مونږ ویلو چې آی ډي چک او بل یوزر یې چک کړه نو آی ډي چې د چا دوه هغه هم راغستی چې بابو دی او نوم چې د چا هاروین هغه هم راغستی چې آی ډي 1 دی اگر چې مونږ تاسو دلته 3 ریکارډ لرو خو صرف 2 ریکارډ سره کنډیشن چک شوی دی او هغه دواړه پاس شو دلته نو دوستانو دا و سلیکټ کیوري تر بل کلاس پورې تاسو په لوی رب سپارم سلیکټ کیوري پریکټس کوئ یاد کوئ مګر سلیکټ کیوري دوستانو هغه وخت کې کار ورکوي چې کله تاسو سره ډیټابیس کې ډیټا موجود وي ښه کني درته 0 ریټرن کوي یا درته ایرر